جمال خان په سټیج باندې موجود د پارټۍ د ضلعي عهدیداران د پی کې 60 عهدیداران د پی کې 60 د مختلفو یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوې په دې باندې معذرت هم تاسو نه غواړم چې دا میټینګ ورځ نیمه مخکې و خو بیا چونکې هغه ورځ باران او موسم ټیک نه نو بیا موږ دا ټایم هم بدل کړو په هغې کې که تاسو تکلیف شوي نو په هغې باندې هم زه معذرت غواړم عزتمندو نن بنیادي مقصد د راغونډېدو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا 45 کلیزه ده چې د هغې د تیارۍ لپاره دلته کې موږ راغونډ شو دا برسي هر کال چې موږ مانځو هم ستاسو په همت سره هم ستاسو په شرکت سره کامیابیږي ډېر ځله ما وی چې زه په خپله راشم او په خپله تاسو سره میټینګ وکړم په خپله تاسو له دعوت هم راکړم او دا تمه لرم چې ښه په ګڼ تعداد کې به تاسو راځئ او په دې پرسۍ کې به شریک کېږئ کومو ملګرو چې دا خپل جذباتو اظهار وکړو د پارټۍ سره د مینې او د اخلاص اظهار یې وکړو د هغوی هم زه ډېر زیات مشکور یم که لږې ډېرې پکې سختې خبرې هم شوي نو زما خیال دی دا هم د پارټۍ د اصلاح لپاره دي او دغې نه دا پته لګي چې زموږ د پارټۍ سره مینه ده ځکه موږ داسې خبرې دغه کوو دا په دغې حوالې سره ګیشتل پکار دي عزتمندو ما نه مخکې فرمان خان خبره وکړه و چې یاره بدلون والا خپل کار سرته ونه رسو زه لږ هغې سره اختلاف کوم ځکه چې هغوی چې کوم بدلون راوستلو غوښتلو نو که ستاسو یاد دي دوی به وایي چې سونامي به راولو نو د ګرانۍ هغه سونامي خو یې راوستله هر یو کور یې د هغې نه متاثره کړو زما خیال دلته کې یو داسې کس نشته چې هغه دا ونه وایي چې د ګرانۍ نه موږ متاثره شوي کم طریقې سره چې په دې 18 میاشتو کې که هغه د اوړو قیمت کې اضافه شوې ده که هغه د غوړو په قیمت کې اضافه شوې ده که هغه د چینو په قیمت کې اضافه شوې ده که هغه د دوایانو په قیمتونو کې اضافه شوې ده که هغه د بجلۍ په قیمتونو کې اضافه شوې ده که هغه د ګیس په قیمتونو کې اضافه شوې ده که هغه د پټرولو د ډیزلو په قیمتونو کې اضافه شوې ده زما خیال یو قسم داسې نشي ویلی چې موږ د هغې نه متاثره شوي نه نو کومه هغه خبره چې هغوی کوله چې سونامي به راولو هغه سونامي یې راوستله دا بل سوچ دی چې د خلکو د بدلون نه بل څه مطلب و او اوس زما خیال هر څوک په خپل ځای په دې باندې دغه دي چې یاره نادم دي چې دا څه چل شوی دی هغه څه خو لږه ډېرو خلکو که ووټ ورکړي څه د ډنډې والا خلکو هم چې دی هغوی مو سره پوره مرسته کړې وه زما خیال دی هغه ډنډې والا هم چې دی اوس چې دی په دې سوچ باندې مجبوره شوي دي چې غلطي رانه شوې ده ځکه چې هغوی مو ته هغه یو کار حواله کو د هغه آرمي چیف د ایکسټینشن والا نو هغه شی په صحیح طریقې سره ونه شو نن همدغه وجه ده چې خلک مایوسه شوي دي او خبره هم دم داسې که ته وګورې نو خارجه پالیسي د ملک نشته داخله پالیسي د ملک نشته معیشت خو چې دی ټول IMF ته حواله شوی دی او د IMF مرجي ده چې هغوی څنګه دغه کوي دغه شانتې نور هم څه نه ترقیاتي عمل مونږ ته هغه شانتې ښکاري چې مونږ دا ووایو چې یاره زه څه کار خو لږ روان دی او په قرضو کې روزانه اضافه کېږي لګیا ده نن سهار ما کتلو د یو اخبار کې ریپورټ او پرون په اسمبلی کې دوی دا اعداد و شمار ورکړي دي چې په دې 19 میاشتو کې تقریبا 11 خربه روپۍ قرضه اخیستل شوې ده دا تقریبا 40% د پاکستان قرضه زیاته شوه صرف په 19 میاشتو کې
نو که دا ټول ټایم ورته میلاو شو نو زما خیال چې دونه به قرضداري شو چې بلکل به ګورې یو کس هم د هېڅ دغه پاتې نه نن همدغه وجه ده چې موږ دا وایو چې په 11 تاریخ باندې یو خو به شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ته د هغه په شهادت باندې به هغوی ته سلام به هم پیش کوو خو بل خوا ته راپاسو به او دا آواز به هم اوچتو به او دا به خلکو ته ښیو چې عوام چې دی د موجوده حکومت د پالیسونه تنګ دي عوام د موجوده حکومت باندې اعتماد نور نشته دوی نه دا تمه نشته چې هغوی به دا مسایل حل کړي چې هلته کې موږ ګڼ تعداد کې راشو نو دا به ورته وښیو چې بی خلک چې دی هغه د حکومت نه اوس تنګ شوي دي او هغوی دا غواړي چې زموږ مسایل حل شي د ګرانۍ طرف ته توجه ورکړی شي د بېروزګارۍ طرف ته توجه ورکړی شي د ترقۍ طرف ته توجه ورکړی شي د تعلیم طرف ته توجه ورکړی شي د صحت سهولتونو طرف ته توجه ورکړی شي هله به دا مسایل حل کېږي به نن که موږ وګورو نو ما نه مخکې ګل یوسف حاجي صاحب هم هغې طرف ته اشاره وکړو پرون هم ما په کاګړه کې هم دا خبره کړې وه چې عجیبه خبره دا ده چې د دې علاقې اوسنی ایم این اے چې دی د هغه ما بیان بل ورځ کتلو وایي چې یاره که ورځو کې دننه وابډې خپل قبله درست نه کړه زه به د وابډې په دفترو ته تاله واچوم زه ترې ستاسو په وساطت دا تپوس کوم چې د مرکز کې د پی ټي آی حکومت ولې نه دی د صوبې کې د پی ټي آی حکومت نه دی چې حکومت کې څوک وي هغه بیا تالې نه اچوي هغه بیا د مسلو حل روباسي د تالو والا کار چې دی دا خو د اپوزیشن کار دی چې هغوی به روزي هغوی به احتجاج کوي هغوی به د اواز به اوچتوي د حکومتي اراکین خو دا کار دی چې هغوی به مسایل حل کوي نو چې حکومتي اراکین دې ته راشي نو دې نه دا پته لګي چې هغوی کې اډو اهلیت نشته او اډو صلاحیت پکې نشته او دغې نه دا اندازه کېږي چې دا لږ ډېر کم کار چې که ګیس کې او په دغه کې روان دی چې دا هم دې نه مخکینی منظوري ده ځکه چې که یو کس د لوډ شیډینګ حل نشي روباسلی نو هغه نه به دا مونږ څه تمه وکړو چې هغه به ترقیاتي عمل شروع کړي یا نور څه به شروع کړي عزتمندو ما نه مخکې دا خبره وشوه او دا خبره واقعي صحیح ده چې خلک اوس تنګ دي دا برسي چې ده دې نه پس ته پکار چې مونږ جرګې جوړې کړو او کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځو او خلکو له ورشو او دعوت ورکړو زما خیال هر څوک په تاسو سره راپاسي به او تاسو سره به بلکل ستاسو باندې به اعتماد اظهار به هم کوي به دا سلسله به شروع کوو به دا پی کې 60 چې دی دا مخکې دلته کې پارټي ښه مضبوطه وه انشاءالله دا به دې ځل به هم ثابتوو به چې پارټي دلته کې مضبوطه ده او را روان چې کله به الیکشن وي انشاءالله دا به ثابتوو چې دا سیټ به چې دی دا به د قومي وطن پارټۍ او ستاسو په دغه سره مرسته سره تاسو به یې ګټئ انشاءالله زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو مشکور یم دا مې خواست دي چې کوم ملګري نه راغلي هغوی سره هم رابطه وکړئ پروګرام خپل صحیح دغه کې په جلوس په شکل کې هلته کې په 11 تاریخ باندې چې 2 بجو له ځان هلته کې شیرپا ته راورسوئ د نورو پاټو مشران به هم راځي چې د هغوی خبرې هم وورو د مشر خبرې هم وورو او بیا د هغې نه پسته به د حکومت خلاف پوره یو تحریک آغاز به کوو به زه د افتخار خان ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې رالی او په دې میټینګ کې شریک شوې ډېره مهرباني